أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجانب مقابل لا يرى والذين انسان كفروا شي كفر کړي دي وکذبوا بآياتنا تکذیب کړي اسمن د آیاتونو سمانا قران نه مني کذبوا بآياتنا دا معنا معجزات د نبی نه مني کذبوا بآياتنا معنا عقلي دلایل مني د الله توحید اولئک اصحاب النار داخل دور ولادهم فيها خالدون نو بدور کې همیشه همیش بات الله پراتی همیش حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مرګ بل راوري د ګډ په شکل هیڅ سمانس کې به حلال کی ذبح جنته نبی نور همیشه وسیږي خپکه غم نه دوی له وې تاسو نه خپایم خوشاله غم نه دي جن اوس نور خاص خطابات بني اسرائیل الله مقصد به کې منګیو حاصل بدای شي بني اسرائیل له الله ډېر رحمت ورکړه ناشکری او کار سمته واغست تاسو نه معلوم کنز العمال دریم جل کې راغلي دي عمر رضی الله عنه فرمایي چې اصل کې ګورم مقصد یو ټیک دا یو وخت کې سبب دا يهود و دا کار وکړي دی دا معاملې موکړه سره الله دا موکړه مونږ الله وایي چې اے انسانانو کتا سو غلط حرکتونه شروع کړه هغه کار بسره وشي لکه څنګه چې د يهود سره شوی دی پوره یې را پکې مولا یا بني اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام دغه اسم کې و اسرائیل کې معنا د عبد الله دشي ورونه ویل یا بني عبد الله بني يعقوب یو خمانه وسپیږي کرامي دا سړی په وجه کې داغه په احترام وي چې پلانې شپ تاسو دلته کې نه دوی موجوده ده اسرائیل کې معنا د عبد الله کې معنا د الله توحید ده دلته الله خپل توحید منګلا تشریح کوي اوس کو یاد کړئ ذکر قران کې دوی شمناګانو باندې راشي درې خبرې په ضروری دي عقیده توحید د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري خاص کر اخلاص رسول الله فرمایي چې کوم سره الله یا دغه د سیده لکه ژوندې چې نه یادې مړ ابن قیم فرمایي مراد د مرګ او ژوند د زړه دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ وخت پتا باندې تیر نشي مگر دا ستا شبې د الله په ذکر باندې آباد دی معاذ بن جبل فرمایي هیڅ شی نشته چې سړی د الله له عذاب نه په بچکیږي په نسبت سره ذکر الله دغه ډېری فیری ابن قیم شبره باندې مستقل کتاب لیکلی صاحب د نظرۃ النعیم آیاتنا احادیث آثار او فائدې ذکر کړی دي ذکر او ذکر دا ټول یو معنا شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي بهترین ذکر په ذکرونو کې قران دی دیو جن رسول الله فرمایي کله یو سړی قران لناست الله تعالی فرمایلی دی بل طرف باندې یو بل مسلمان دی هغه نور دنه کې اعمال کوي دعاګانې غواړي خیراتونه کوي بل باغی ټول کې د قران والا برخه څومره اوچت منقبت دي موږ له دعا طریقه هم ناراضي لیکن الله قبلي نعمت الله اسماء نعمت اضافه یو کې ځان لا تشریفا التي انعمت علیکم چې کوم نعمت ما کړې پتا سو باندې انعمت الله ایمان نعمت کړې خو شکر مالو باسه علیکم لفظ کی اشاره ده لا احسان ثابت اول وفا کوي بعهد اسما لوزن باندې وعده باندې زبم وفاکم بعهدکم ساس لوزن باندې څه مطلب قران او سنت ومنه عمل کرا ول الله جنت بدر کمتا څومره لوزن مو چې سر کړی دي دین کی و ایا فرحبون او خاص زمانه یې راو کې معنا ان کنتم راهبین شین کې او چانه یریږي نه الله ایمان او یریږي رهبانیت کې معنا دا یری و حدیث کې راځي لا رهبانیت فی الاسلام موږ په دین کې ودانی چې انسان به کونج کې ناشي مجلس ته برشي میدان لا ورسره کې نور آداب وامنوا ایمان راوړی بما فاسمانه انزلت شما نازل کړي مصدقا لما معکم تذکرون کې دا غدین چې تاسو سره دي معنا مراد قران او سنت ځکه ما عام دي مصدقا تصدیق کوي څه مطلب
قران موږ لدا وایي چې انسانانو د مخکې کتابونو باندې ایمان راوړي به ځوی لګري اجمالی. دویم په مخکې کتابونو کې بیان دیو آخر زمانه کې به یو نبی راځي نوم محمد صلی الله علیه وسلم کتاب ای قران راغی کنه دا څوک چې شاه بارکه چیرې ورکی وراشي نو به تصدیق ده. دریم قول علماء دا ذکر کړي د نور کتابونو مقصد او مضمون هم دا وي انسانانو د یو الله بندگی قران موږ لدا وي. دیو جن مولا قاری لیکلي چې موضوع قران توحید شرع عقیده تحوی کې لیکلي. شیخ الاسلام ابن قیم لیکي مدارج السالکین کې ما من آیت فی القرآن الا وهي تتضمن التوحید. ایچ آیات قرآن کې نشته مگر ایک بار بار توحید الله تشریح کړي بار بار لمان الدین او کتاب مراد دی بلادر ولا تكون الله يمکه اول کافرن اول کافر به پرې باندې ولدين هم مخکې ډېر کافرانو. جواب دا من اهل کتابو کې خاول کافر شي مکه کې اخر کې به شي نه دا مقصد نه چې اول کې مکه کې اخر کې شي. دا مقصد دا دی چې کله چا قران بیانونه وګورته کې دا قدرت کتاب او الله ورته کو کنه قدرت کتاب نه وای معنی د شنه چا بیان کړي نه او 13 دي نه مانم دا حدیث نه مانم د څه الله یې مکوي. بیری مقام کی تكون جمع کافر مفرد دی اول فوج کافر فوج کې معنی د جمع. ولا تشتروا الله یما خلای پایتون سما باندې ثمنن قلیلا پیسې لګي بدله کې مال تستبدلوا به داخله په سامان دلته ایتونه باندې داخله دومره به همت انسانان دي الله وی دین ورکه دنیا واخسته. امام رازی سے فرمایي پټول انسانانو کې به همت انسانان هغه دي شهید دین ورکی بل چاله اوس دنیا په راټوله کی. رسول الله فرمایي چې کله انسان علم د قران او سنتو کې مقصد پرې کې دی چې د خلکو نه مال لازمه کی مال او د دین باندې تفسیر باندې د شي انسان به د جنت بیم بالکل د سره ونه ګوري. کله حدیث کې راځي چې من قرأ القرآن چې قران ولستو لیتاکل به شپای باندې خوراک کو کې قیامت پر ورځ باندې پدې مخ به پټه غوخم نه اشه وډی کې به طریقه به سره طریقه دا نه چې داخله بوزا پاره اور باندې تقسیم کوه به لګي یو اخر کې ډوډۍ خو راځي. انس بن مالک فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې کله چا به کور جوړ کې دکان وغیرہ نو هغه براغه دوه رکعات منځ به وکړي چې شهر خوراک به وبې خړو کې نتلو به دا ښه طریقه ده. یو نیک سره راول دوه رکعات منځ دی وکړي بیا آیات را معنا به کتمانه آیت اسما آیت نه پټوي مې بدلوي بتحریف آیات خانو لک پیسې ماخلې زیات اخستې شي جواب داري چې دنیا ما په حال قرآن مقابل کې شي نه ده ټول دنیا به سي اخر. قلیل معنا حرام دي قلیل معنا فانی دي قلیل معنا لګي دي. و ايايا او خاص زمانہ الله فتقون ويريږي مخکې متقوا بارک ویلو د الله رایره د يهود بارک ویل فرحبون زمون بارک ویل فتقون ځکه زمون دین کې رهبانيت نشته چې کون شي کې نو تسبیح اړه بس ولا بزرګ سره چې سره تعلق نه لرم. دین د اسلام د میدان دین دی دا وی میدان راو دانګه څه د خلکو نو اور څه خلکو له پیش کا یوای ځکه مکینه مزبل عادت يهودو کی عادت دا چې کله به دوی عوام را نو یې مسله به پټه کړه کله به شنیم چې مولانه له پای باندې به ایسه غډه وډه کړه ګوره به حدیث کې دار اغلی پلاني کې دار اغلی ودی کې دار اغلی روایت کې اغه راغلی الله دا تاسو څه کوي مولان غډوډوي عوام چې په باندې مسله پټوي صفه تشریح کوي به قران او سنت به بیانوي به خلکو یې شر منګه سو منو دی مولا خبرو منو کداي مولا له ودام دی معاصری کی اغه نقل له وان علی الحق لنورا فدی حق من الله رڼا یو خدای دی فطر دین چې پای باندې معشوم پويږي بالغ خلاصه کوي او چې کوم شی دین نیا معلومات دي ولا تلبس الحق بالباطل مگر وړوي دا حق د باطل سره اسلام د کفر سره يهوديت سره قران د نور کتابونو سره
وتكتم الحق لا يمپټوي حق عوام وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې حق حق او باطل باطل لې ته خو پوهیږئ الله وایي یا وانتم تعلمون الله تاسو اهل علم یې مولا څنګه دا کار کوي ورسره کې ترغیب کې عملون الله دایت حاصل بده چې دا مکوي دا مکوي نو هغه اخر وکړه الله دې درې کار وکړي واقیموا الصلاه فمندر مانځ کوي واتو زکات او زکات ور کوي ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي رکوع کوونکو سره اقیموا الصلاه سمونه وختي کوي اقیموا الصلاه معنا میشه کوي معنا باندې ځان پوي خشوع کم ځای کې چې نبی مونږ کړي په کوم طریقه په طریقې وکړي واتو زکات معنا زکات ورکړي نصاب مالی یا واتو زکات معنا د قران او سنت نه اخلاق زکات چې ستا خراب اخلاق ختم کې او ښه اخلاق در نصیب کی صفا اخلاق تذکر نفس رکوع کوي مع راکعين رکوع کوونکو سره دي تویل شي اهتمام په دې طریقه باندې چې انسان نه غلاړي معلومات نه کیږي چې دا اوس مونږ کې غیر مونږ کې خو شکل دې رکوع کړ او هو دا خو له مونږ کې کله کله به رکوع باندې کی لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو مجاهد یو کافر بشولېګو کله چې دا هغه سره مخامخ شنو کو رکوع سجده کوي مونږ کې نو هغه پیش نه به وشي مسترقیم پرې خو سجده پرې خو پر مونږ جاری وساتو صاحب د مغنی منهاج القاصدین دې ټول دا خبر ذکر کړی دا چې انتهایی حالات د رکوع د سجدې ان شاء الله څومره عجیب حال تندې مثال علامات کی تندې مثال کې خو آیات دلیل په دې باندې معرّا کې ان چې جمع ضروری ده خامخا به انسان په جماعت کې برخه اخلي بغیر د ضرورت نه بیره پری لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد د چا کور چې جمعه سره مونږ نه کېږي مگر جمعات کې اوس قرار پراتی نو وخت پورې ځان له دیندارم وي ورسات کې بلد زجر په دې باندې چې خلکو له امر کوي په نیکي باندې خپل نه کوي الله تاسو نشلې خپل عمل کې نه راولې نور لوي يهودنا بچا پښتنه وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم بارک چې لا څنګه شر دی قسم والله چې الله حق نبی دی وي منی ولې نه وي مړه مشرین بیا ختمي مشرق غمولي و اتامرون الناس بالبر تاسو امر کوي خلق له پنه کوي وتنسون انفسكم وسنون مدياد استريري وانتم تتلون الكتاب وتاسرون الكتاب افلا تعقلون دم راقل نکارنا علی لا تاسو عقل من دي بل چا شوند برابر کړي د اخرت او خپل عمل پې نه کوي عبد الله بن مسعود ویلی ګنا په ګناونه کې دا چې ته چاله امرو کې دنه کې هغه تعالی مړ خپل ځان برابر کړ مونږ لسل لګي ځان خپل اسه ګډوډ کړي مونږ له وسوي دعوت ته پلان دیو دا ورسات واسترغب کې اعمال ولا صبر کوي واستعينوا بالصبر والصلاه الله کومه کاشل کې د الله نه صبر او مانځه وان ادم شيء لكبير ګران کار دی الا على الخاشين مگر پاغه انسانانو جزل کې عاجزي کې الله لرا یہی سعادت پای باندې آسان دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بهترینه تحفه چې الله مؤمنان له ورکړي صبر دي آیتونه حدیث اثر او پیدي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن کثیر احادیث نقل کړي چې کله په دې دنیا کې انسان باندې تکلیف راشي او صبر وکړي پای دنیا کې چې الله دوی لکم اجر ورکړي دا روغ عافیت ولې انسانان بو ان شاء الله کاش که موږ په دې بیتګانو باندې کټ شي صبر مو کړو دا مونږ غټلې وي رسول الله فرمایي کله چې چا بچي مړ شو دا په صبر وکړي الله تعالی کور جنت کې کور جوړ کړي ایله ویل شي بیت الحبد څومره اوچت کله وایي چې دا دوستر کې الله لکه انسان لوالي ای دنیا کې الله به دل جنت ورګي پای باندې زنانه ورته تور زنانه یا رسول الله وې دماغ او تکلیف لرم را پرېوزم غیر اختیاري ما له دعا وغواړم نبی صلی الله علیه وسلم وټی دعا وغواړم او صبر دوی کې اجر به ډیری وي زما صبري په دومره دعا وغواړم چې دا پرده می خراب نشي صبر درې کې اسمه فتوحات ته چې بکم شمن الله مقرر کړي و درېږي په کلک مشکلات باندې
دین د اسلام باندې وجه صفه نه کوي چې موږ له خو دې کې دومره تکلیف ورشدو پلاني په موږ سره رابره کې کړي مور رابره کې پلان رابره کې ترم الله یې صبر کاوه دا خو کې راځي صبر د ګنا نه صبر کله کېږي چې انسان د ګنا په ضرر باندې پوي کله چې په انسان کې حیا کله چې انسان د الله در نعمتونو لحاظ ساتي د الله نه یره بشری کې موجود دی د الله سره مینا خپل بدن باندې شفقت علم د قران او سنت به زیه خوراکونه نه کول قوي ایمان ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي کنه بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین صبر شروع کې باس مشری بل الله درکی دې سره صبر کوي دا خاشعين څوک دی الله اوس تعریف کوي الذين انسانان دي چې عقیده ده انهم ملاقات ربهم د دې ملاقات کې درف سره کله مانځي دوی ملاقات ربهم معنا ای دنیا کې موږ تاسو به الله مخله ودرېګو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي څنګه چې مولا پیدا راي پم دي کیفیت بربند بغیر ترجمان نه الله د هر انسان سره خبره کوي درمګړې بني کار دی وری کړي اوسین دی کړي مسعود احمد کی روایت ده کړي چلی بچي ټینګې دی بنشي ملائک به ودري الله ورته شو درېګا یدي مانځه کې د شولاړې کګوي کې د الله مخله ولاړو حدیث کې راځي چې مونږ هم پکار دی وانهم الیه راجعون یقینا دوی خاص الله له ورګرځیدون کړي ورسره کې به بل خطاب قانون دار چې کله الله یو مسله روانه کی به منځ نور خبري وشي به زوړ مقصد راوړي دوی مخکي کشتران خطاب را مشران له دا تاکید دی یا بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب علیہ السلام اوس قرات کې نعمت زما التي انعمت علیکم چې کومه تاسو باندې کړې وان یذشم فضلتکم غرکړي مې علی العالمین پر مخلوق باندې پسې غرکړي دي بإعطاء الكتاب والنبوة وحي ورکړو يهود نو سواره استدلال کې چې ګور تاسو کتاب کې الله ویلي دی علی العالمین دا په ټول مخلوق باندې غرکړي دي او تاسو غره یو کړل درې جواب دي یو جوابدار چې العالمین کې الف لام محذری دینه مراد امق مخلوق دي چې کوم ځکه هغه دوی سره نور وسیدل کوم نه دي غره دویم دا فضیلت جزئی دي ټیک دلته بغره خو نور څنګه کې موږ به غره یو دریم دوی شغره او د دوی وجنان چې الله تعالی ناشنا کارونه صادره او خارق العاده چې موږ په امت کې غوډل انتیجه دي واستخفي اخروی واتقوا يوما ويرګه دا عذاب دورسنا عذاب يوم لا تجزي جن بشي دفقوله تکفي تدفع تغني نفس یو نفس دبل نفس شانی څو شی دغه زي مقام کې مجرم ولا يقبل منها وانا بقبول کړي شي شفاعت سفارش نبتی واخسر شعاعت من جرمانه ولا هم ينصرون نبدي سره کوم کړي شي قانون دار سړیول مقابله کوي چې بده کارونه شي به سفارش راوړي به پیسې راوړي به سملګری برابر کې آسندان رحمت کی الله یې حالت ورا کار نشي دنیا ځان له مسله دا والته ځان له مسله شفاعت کې معنا د جفتوال ده شفیع زکه چې د سړي سره جفت رواني دوه قسمه سفارش دی دنیوي بل اخروی دنیوي د نیکي کې رسول الله فرمایي اجر دی نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو نبی ویلي بعض ملګری بل معنی راځي مسجد نبوي کې ناشتي زما سره شکاری ما سره مخامخ کېږي الله باجر درکې دویم په دنیوي ناروا سفارش دی چې بارکه ناروا سفارش کو دی رشوت یا ربل دا به ګناه ده اخروی د ملائکه دی انبیاء بهم کوي شهدا بهم کوي قران بهم کوي روزه بهم کوي حتی حدیث راځي او بقي ارحم الراحمین الله په پات شاغه به موټي انسانان را بار کې جهنم نه کوم چې داغه شام مناسب یو د نبی صلی الله علیه وسلم سفارش په بار د حساب کتاب کې دویم د جنت د داخله دو
دریم دی چا مبارک ودا مسلې چې امنه کې وبدي برابر دی الله معاف کړي خیر دی یې ډیر کلونه ورته الله لیکلي یو قسم شفاعت قهری دی شفاعت شرکی دی الله په وړاندې بدمعشي عقد مقام کې مراد الله ویانه چلیږي شفاعت بالوجاهت الله رچاره مخنه مجبوری ګره شفاعت بالمحبت الله د چاره محبت د وجنه مجبوری ګره ته چا سره مینه یو شی ناروي یو کار نه کیږي لیکن داغه د وجنه کار ته کوي انت الله اذا مسلی نشتا اوس بیان د نعمت بنی اسرائیل د الله نعمتونو شکر او باسي څومره نعمتونه در باندې کړې دي موږ له الله اشاره وکړه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ چکر منجات درګه تاسو من آل فرعون د آل فرعون يسمونكم سوء العذاب در کول به تاسو بد عذابنا دی ورکول ابراهيم عليه السلام سره سارا وا رضی الله تعالی عنها یو بادشاہ به خزینه ولي چې کله به ویل داس ما خزر نه سوای ځان سره سره ولا بل اخلاقی او کله به شری ویل چې دا مې خور ده به پر خپل ابراهيم عليه السلام دی ویل چې بو چې دا مې ورور دی زبې چې دا مې خور ده وجه به ذکر کوي دیني رول نه کړه خور ورور به ابراهيم عليه السلام تسلی ورکړه چې سارا خپکیګه ما د شي وخت بل راولې زمونږ بلې بچو کې یو سړی پیدا شي موسی د فرعون د حکومت بڑنګ بنکی فرعون دې خبر نه ور خطا شو ار الګ بلالو دیم فرعون خوب ولیدو ایدی بنی اسرائیل د خوانه شو را روان د قبطانو د علاقې وړاندې کړی تعبیر والا ورته شي یو الګ به پیدا شي ځوان بدا تحریک نو شروع کی چا ویل دي چې نه دا در تربیتیانو کاینانو پالګرو د اطلاع ورکړي نه که تعبیرو کې هغه جدا خو لیکن د اطلاع ونی شو ورکولې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د شي انسان تصدیق چاو کې د پالګری وغیرہ د اصله په قران باندې کافر دي دوی په څه پويږي بسان الله فرعون خپل نوم شله مصعب ابن ولید څلورم سو کال د ژوند دي کې دا نه جوړ شوی هم نو ګمان داو کې چې بس د الله شریک هم نو هیڅ د اولوهیت دعوی وکړه عقیده کې دوه قول لري یو قول دا چې دا دهری دی الله نه مني دویم دا مشرک دی قران نه معلومي کې چې سره مشرک دی مصر بادشاہ ربي فرعون ویلي سوء العذاب بد عذابنا سدي یو خدا منه ذمہداري په کولا خادمي په کولا کارونه په کول وهل کول بلډینګونه په جوړول خخته په جوړولې خخته په خولې نور سپکارو لوهاري په کولا کارخانو کې مزدوران کړي وو یذبحون الله تعالی لول بابناکم ساو سامن ژوند به پر خودلې نساکم ساسو بيبينه ژوند ولې پر خودې یو خره پاره به حیاي لیکن دا معنا کمزوري ده وجه ده قانون دا دی چې کله په یوځای کې به حیاي مسله راشي الله متصل امر د جهاد کوي الله ډېر غیرتی ذات دی کله چې دوی دې زنانو سره به حیاي کول نو الله به امر د جهاد کوي الله خو نشي نه پری دی یوځای کې به حیاي او الله به صبر کوي نه دویم حیا به خاصه تاسو زنانو نه یو کور به اطلاع ورکړه مفسرین لګي چې ردی کې حمل لې فوج براغه دروازه به ټک ټک کړي حمل لا بار کې زنانه د ټول فوج وړاندې ایسه به په شرمګاه کې سوالات کې خودل په خېټه به ورته ګوتې والي کله به شنر بچي پیدا شون ایسه به مان تعالی کې بچي بوا به پرې خوده څورلې بیزتی ولا دریم دامنه شوندې به پرې خودل استاو زنانه چې نارینه ختم شو زنانه پاتې خپل فتنه جوړیږي رسول الله فرمایي د قیامت د علامات نه علامات چې زنانه بزیتی 50 زنانو باندې به یو سړی به د شونه ویلي بناتکم نساءکم د غیرت لپاره دی ویلي الله یې مړ سره خې عزت اخصو وفي ذالکم بدیک الله بلاوین امتحان دې ساوس دربنا عظیم دی لوی یہ دین نجات کی نعمت دی ورسا کې بل نعمت موسی علیہ السلام بری سره روان کړ د الله په امر چې ګوري مخره دریا براغه موسی مو خوګيري ورته ان شاء الله مون سره
الله تعالی امر کو شام سامانی ولا درې بشي ووالو بحر قلزم داغه اسم کونیه وسم د ابو خالد دا درې دی په الله ور پوری استل شپږ لکه فوج د سره یو لسلګه اره فرعونانو سره هغه الله ټول دل کړو وایس فرقنا الله چې کلمې دوه ټوټې کې به کوم البحر او تاسو من درې د قلزم فانجیناکم نجات مدر کې تاسو لا د څونه ویل نجیناکم ال تشد ور کړو وجدا چې فرعون نه نجات د لزور غواړي درې په خاصانه پوری وتل اسلاټ واغرقنا الله يغرق مکه آل فرعون سره د فرعون نه وانتم تنظرون او تاسو قتل اغیلا یو د دشمن هلاکت دی یو دشمن ستاسو په مخ کې برباديږي دي کې لوی نعمت چې تور د ګور زړه دی پیښ دی ولي ویلي یری فرعون او عاصمت درې خلکو په ژوند کې وجره فرعون دا فوج ډېر خطرناک خلک دي الله د دې پوړان دا برباد کړي چې هیڅ هم نه دي انسان لګورو دا طاقت لګورو لکه اوس د يهودو نسوارو څومره غروف شته خلک وایي چې اوه کیږي خو هغه چې کوم يهودو نسوارو وغاړي الله د صحافه مجاهدینو سره واړي ایستغه دل کیدا ولی دل کوي مونږ الله کوي چې مړ دالو نه دي لوی خزیمه او دا یې خد شلوي الله دی ورسا کې بیان د بل نعمت سړی چې په یوه کې اوسې یو قانون نه امګران ده الله وی قانون مراولې او اسماني وحي وایذ وعدنا الله شکر موعده کړ د موسی سره 40 لیله نصر تشکو دلته ویل 40 مخکې ویل ورسره وې دیرش بیلس نوري انت تفصیل مراد ده مزید معنا د مجرد لفظ موسی قران کې یو شپږ درش کرات راغلي دي شجره د نسب داله موسی ابن عمران ابن قاهس ابن يسحر ابن لابي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام مور د شو یوحانیز نومې ده ډېر طبيعت کې تیز سړی و ده ډېر به مشفقه مو د الله په دین باندې ډېر زیات خپه کیدون کې انسان د نبی صلی الله علیه وسلم زیات تشبیه الله د سره ور کوي صبر امداو اهلی لمګي چې ورځ د چيله یو بچي اپ ومنډه باندې کې ستړي کې اخر ده او چې کله ونی مناسب ده چې پورته کړي وي د ازمکې لري راوښته وي ایسه وي ته غاړه واخستو مچي چې ور ځان دې ستړي کې وزن مستړي کړم نبی ولیکن د دې باوجود دومره شفقت هم پکې و چې کدا خو مشران دي کنه د قوم 40 ليله سلويک شپې اسه کې دا موشا مو ویلې شو بولو شا ویلې شلرګیلا دام دوغو پالرګی باندې او چې بس راغله فرعون د کور له ګور وې دین موږ له نجات راغې به عرب استعمال کې موسی هارون علیہ السلام د درې کاله مشر دی اې مور پلار زوی دی لیکن وه هغه الله سور کړ 40 لتن سلويک شپې دی وری ویلي عبد الله بن مسعود فرمایي چې سلويک ورځ یو انسان په ځان کې اخلاص پیدا کړي د دې انسان د زړه نه بل الله د حکمت چني رواني حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان سلويک ورته تکبیر الله سره منځو کې د دې انسان الله د نفاق او د جهنم نه برائت ورکړي څلوري نعمت سلويک ورځي قرطبی لیکي سلف صالحینو کې د شي انسانان تر شي اتیا کاله تکبیر الله سره یې منځنه کړی اتیا کاله انزاتیا کاله تم روچت خلق لیله تنقل ټکی اشاره او شودیله چې انسان د حساب کې بری قمری میش سلويک شپې خو لیکن سره پاره قران آسماني وحیلا به کې انسان د خپل ژوند لپاره د امر انتظامی لپاره سلويک ورځ انتخاب کې خیر خو لیکن کمې زیاتې به کوا د سیمه چې بس د سلويک دی او د چیلرونه کمیږي نه بزیديږي نه دا خو به بدعت جوړیږي کله نه درشه او کله 2 سلويک کله 3 سلويک لیکن که انسان د خپل ژوند د عمل د ترتیب لپاره د ترتیب برابر کې سمو مانعت بني خو همیشه کله پابندی نه روا ده کمې زیاتې به کوا کله مخې کله روستا کوم انسانان چې قرون کې بیا پات کیږي او شیلیو باسي اهل علم فرمایي چې هغه ناروا ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په عبارت کړی ثم اتخذتم الاجداء الله بیتا شونو داسخه په اولوہیت من بعد ورسلاغنا وانتم ظالمون وای تاسو ظلم کوونکی اسکی بندگی ولې کوله یو خدا چې مشرک دی قمقل انسان کې سره عقل نه ناوس تینو کی دا معبود دا غیر معبود
دویم دی کې عقیده له حلول حلول دا معنا دوه قسمه ده. نعوذ بالله من ذلک. یو دا معنا چې په عرش کې الله دنه نشوي تاسو خطرناک عقیده ده. دویم خاص عقیده لرله عیسی کې الله دنه نشوي، عزیر کې دنه نشوي. دې وجنا منصور ابن حسین الحلاج هغه ویلي نعوذ بالله من ذلک الله ما کې دنه نشوي، انا الحق به ویلي. بعض بده شویلې بایزین باز سامری سبحان ما اعظم شانی وکدي وخت کې مارشه الفاظ استعمال کرتا سو خپه کېږي ما کرشتان نه ویلي الله ما کې دنه نشوي نعوذ بالله من ذلک وذا الله. شیخ الاسلام ابن تیمیه درشتم جلد مجموع الفتاوا کې بری خلکو باندې سخرت کړي دي چې دوی ضرر اسلام لري يهود نصاراون هم دي زیات نو خطرناک خلک دي. وانتم ظالمون معنا مشرکون تاسو الله شرک وکړو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه